أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بني اسرائیل باندې نعمتنا د الله رب العالمین ذکر کېدل. نو هغه نعمت چې کوم ته د دې غټه توجه وا هغه اول کې ذکر کی چې هغه د فرعون نه خلاصو. یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام کله چې د کوهینا قافلې والو راوېستو او مصر کې خرڅ کړ او بیا عزیز مصر واغسته او دا غینه بعد جیل ته لړ. جیل نه راووتو، بادشاه سره شو، وزیر خزانه شو. بیا پته ولګېدله چې یوسف علیہ السلام ژوندی دی. نو دا یوسف علیہ السلام وروڼه رالل، لارې رالې او دوی مصر کې اوسېدل شروع کړل. نو مصر کې دوی وخت تیرو، ودونه وغیره هلته کېدل، الله اولاد ورکول، تر دې چې تقریبا 400 کاله تیر شول او دوی 6 لکو ته تعداد ورسېد. دغه وخت کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دور او بادشاهي په مصر باندې فرعون کولا چې ډېر ظالم، دومره ظالم چې ماشومان به لالول او زنانه به کولې، داغي تلاشیانی اغسطی زنانو او کله به ژوندی پرېښودي د خپل خدمت دپاره. او د دې نه علاوه سخت جیلونه یې جوړ کړي وو چې هغه جیل هغه سزا یې د مرګ نصیبه وه، ځکه چې هغه نه ژوند و نه مرګ و. ډېرې سختې سزاګانې گویا چې قبر کې انسان کې ښودلی شي، داسې جیلونه وې په ځمکه کې دننه جوړ کړي وو فرعون. او خلکو لاسونو خپو کې به میخونه ټکول، داسې عجیب عجیب سختې سزاګانې ورکولې. الله تعالی دا فرعون په دې خبره راو پارو چې اجل یې راغلی و. نو موسی علیه السلام پسې روان شو سره د لښکرو. حالانکه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او بني اسرائیل د شپې وتی وو دې دپاره چې د فرعون نوزي او د دې ظالم بادشاه د ظلم نه خلاص شي او د الله بندگی په اسانۍ سره وکړي او خپل خاص ملکونه شام ته لاړ شي. فرعون ورپسې شو، مخې ته دریاب راغی. دریاب کې الله لاره وکړله. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او بنی اسرائیل تیر شول، ووتل. فرعون او د لښکرې دام دریاب ته ورننوتي په اوچه لاره کې، لیکن الله تعالی دا اوبه راوځای کړې وې او ډوبې کړل. نو کوم خلک چې دغه ځای کې ولاړو نو ټول وکتل چې فرعون سره د لښکرو ډوب شو او
او فرعون سره الله یو خاص کار وکړ چې د الله شي د ابو سر ل بیا راوستو خلکو کته چې هغه د فرعون دی ډوب شمړ شو او سلاش پئی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې موږ خلاص کړی تاسو نجینا یعنی په دمه دمه خلاص کړی وخت په دې کې ولګید ځکه ظلم اچانک نه ختميږي دی باندې وخت لګي الله ته آسان ده او الله د دنیا د اسبابو یو طریقه جوړ کړی ده د ظلم شپه اخر سبا کیږي ظلم ختميږي د غم نبات سحر راځي د خوشالو کله چې موږ تاسو خلاص کړی من آل فرعون د فرعونانو نه آل فرعون نو فرعون په حکم باندې چې چا ظلمونه کول هغه الله تبا کړل او هغه هم سزاګانې ورکړي هغه په دې نشي بچ کېدلې چې موږ ته د فرعون اړه د فرعون اړه نو ظلم دی ولیکاو یسومونکم سوء العذاب درکولی تاسو ته سختي سزاګانې رسول تاسو ته سختي سزاګانې یذبحون حلال ولی ابناکم زامن تاسو دا څومره غټ تکلیف دی چې د مور او پلار په مخ کې بچي حلال کړی شي ولا او دا دوی په دا ظلمونه کول ويستحيون نساءكم ژوندې پرې خودي زنانستاسو خدمت د پر او به د پر وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم دې کار کې ازمیر تو تاسو رب د طرف نه لوي دا سزاګانې او تکلیفونه او بل بلاون معنا دا انعام هغه انعام سو نجیناکو چې تاسو الاخر الله نجات درکو او اخلاص کړی څنګه اخلاص کړی اوس دې آیت کې ذکر کړي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کله چې بیل کوم تاسو لپاره دریاب ټوټه کومه لار په کې وکړه یعنی تاسو د خلاصولو لپاره فانجیناکم موږ تاسو خلاص کړی واغرقنا آل فرعون او ډکړل موږ فرعونیان نو د دشمن هلاکېدل دا یو نعمت دی او کله چې تور ته ګوري او ستا د سترګو وړاندې تباشي دا بل غټ نعمت دی نو الله تعالی فرمایي وانتم تنظرون او تاسو کتل فرعونیان ډوبېدل او د عذاب کې راګرفتار شو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً اوس بل حالت ذکر کړي کله چې موسی عليه السلام دیر شپو د پاره لاړ او لس شپې الته کې نورې ولګې دي سلويخ پوره شولې دلته کې هارون عليه السلام پریخو بني اسرائیل سره او دی د هارون علیہ السلام خبره منلو په ځای باندې د سامری خبره منل شروع کړل دا د خلکو د گمراهۍ یو غټ سببي کوم مشر چې داغه اطاعت وکړ دی هغه پریږي دي او د نورو کشرانو کې د شیطانانو هغه په روان شي نو فساد جوړ کی اختلاف جوړ کی ډلې جوړې کی دی بنی اسرائیلو د هارون علیہ السلام اطاعت پرې خودو د سامری خبرو کې رااله نو سامری گمراه کړل د سخی عبادت کې ولګول وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى کله چې واسمون موسی علیہ السلام 40 ليلة وعده د صلیخ شپو وعدنا ثم اتخذتم العجل بیاونی و تاسو خیل را په خدای تو دومره کمکلتو به وکړو د مصر کې د خلکو غواګانو او د غویانو د سخو غیر عبادت وکاو نو دی بیا په دې راوړو
دې سامری چلے وته جوړ کړ ثم اتخذتم العجل بیاونیو تاسو خیلرا په خدای تو من بعد رستو موسی علیہ السلام نه موسی علیہ السلام لاړ استاد په کلاس کې نو شاګردان ورانه شروع کړ موسی علیہ السلام کوی تور ته تللی دی دلته بنی اسرائیل ورانه شروع کړ او د منیټر خبره نه اوریدله د هارون علیہ السلام خبره نه منله وانتم ظالمون تاسو ظالمان ثم عفونا عنكم بیا موږ معاف کړی تاسو من بعد ذالک رستو د دینا لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ هارون علیہ السلام الله پیغمبري ورکړی و هغه استاد د موسی علیہ السلام نه بعد دې خلکو خبره نه منله او د سخی عبادت کې ولګېدل بیا تفصیل د واقعي برستو راځي چې موسی علیہ السلام واپس آئے کې الله خبر کو هغه ډېر غوسه رااله هارون علیہ السلام له دا ګیر راونی ولا او سر نه ونیو چې تاولې زما تابعداري نه ده کړې هغه پوه کړ چې ما دې خلکو ته خبره کړې ده خو دې نه منله او نږدې و چې دې دوه ډلې جوړې شوې نو یو بل سره ورخته وي نو بیا به تابع چې بنی اسرائیل دې ټوټې کړل او ډلې دې پکې جوړې کړلې نو ما ډېر سختی په دې وجه نه ده کړې بس اخیری حل دا راوته چې دوه ډلې کېدل او یو بل ته ورخېدل نو دا اتفاق او اتحاد دا ما خراب نکو تا تم انتظار وکړو نو موسی علیہ السلام بیا اغسخه اوس وځو او دریاب ته یې غرزولې او سامری ته مو اتابه به عذابي ته بدغه سي ګرځي او دا چې غوای چې ټچ می ناٹ لا میساس لاس مراړی را او بنی اسرائیل چې اسخي عبادت کړو بیا پیمانه دا غي د بارا د توبې طریقه ذکر شو چې چا د اسخي عبادت کړي د هغه قتل کړي شي دی تیار شول والله معاف کړ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کله چې ورکوم موسی علیہ السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او کسوټي د حق او باطل بیلون کې معجزې ول الله ورکړي او د الله کتاب سره خو او بد تمیز کیږي پته لګي خو او بد سړي حق او باطل څه شي دي لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو سملار مومئ مخکې کیو هدل للمتقین دا هدایت ده نو د الله کتاب هر یو چی خپل وخت کې هغه هدایت دي تورات الله را لګلو دا وخت د پاره هدایتو زبور دغرنګي انجیل اوس قران دی وإذ قال موسی اوس هغه تفصیل ذکر کړي چې دې د سخی عبادت کړو نو توبه څنګه قبول شوه وإذ قال موسی کله چې موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ادما قومه انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو دا شرک خو ظلم دی ګناه د الله نافرمانی دا ظلم دی خپل ځان سره باتخاذکم العجل ونیولو تاسو خیل را په خدای توب فتوبوا الی بارئکم توبه او باسی خپل پیدا کون کتاب والله الخالق البارئ المصور البارئ دام د الله نوم دی پیدا کون کې څنګه توبه او باسی فقتلوا انفسکم خپل ځانونه وجنئ چا چې شرک کړي ځان دی وجني بل دا دی چې چا شرک نه کړي هغه دی ولګي او دا بنی اسرائیل کې کوم مشرکان دي دا دی وجني نو دوی چې ټیک دا مونږ دی وجلی شو خو چې معاف شو نو بس الله معاف کړل دی ته چې کله دی غاړه کې خدا تیار شول الله معاف کړل بغیر د وجلو کې دونه
یا سم مفسرین وی لک پکې وجل شول او الله معاف کړل. ذالکم خیر لکم عند باریکم، دا غوره تاسو د پاره پنځ پیدا کوونکی تاسو. فتاب علیکم رحمت راوګرځو پتاسو. انه هو التواب الرحیم، یقینا هغه ډیر توبه قبولونکی رحم کوونکی دی. اوس هغه حالت ذکر کړي مشران موسی علیہ السلام بوتلیو، دی مشرانو د بی ادبۍ خبرې وکړلې. دی وی چې مونږه صرف په خبرو باندې گزاره نه کیږي چې د الله خبرې واورو، مونږ ته الله مخامخ وخایا الا بستا خبره منو چې دا ته د الله د طرف نه مونږ ته د احکامات بیانای. دومره د بی ادبۍ خبره وکړله چې مونږ الله مخامخ لیدل غواړو، مونږ ته وخایا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې تاسو وې موسی لن نؤمن لك چرې خبره نه منوستا، یقین در باندې نکو، حتی نر الله جهرتن تر دې چې وینو مونږه الله ښکارا، یعنی دا خبره په دې یقین نکو تر دې چې مونږ الله ښکارا مخامخ وینو. فاخذتكم الصاعقه راونی او تاسو لره تندر وانتم تنظرون، او تاسو کتل یعنی تندر راورزیدو کسان مړه کېدل یو بل کته. نو دا یو بل غټ نعمت ته وګوره، خلک مړه شول خو لیکن رستو سپارو کې برازي موسی علیہ السلام دعاګانې کولې. نو موسی علیہ السلام په دعاګانو سره دغه کسان د مشران الله دوباره را ژوندي کړل پس د مرګ نه په دنیا کې. نو دا د مړو ژوندي کولو لومبه واقعه ده چې سورې بقره کې رااله، رستو به نور راځي. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیا موږ ژوندي کړی تاسو پس د مرګ تاسو نه، لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. ګوره د دې شکر ذکر ډیر راځي. په اسرائیل کې غټ مرض د ناشکرۍ و، نو بار بار لعلکم تشکرون. او غټ شکر هغه توحید دی، صحیح عقیده ساتل. بل نعمت ته وګوره، دی چونکې دریاب نه پورې لاړل، بیا خو مصر ته نو واپس شوي کنه، پورې لاړل او هلته صحرا ده، ګرمي ده، الله پاک پې وریځې راوستي او هغه ګڼې او ګورې درنې وریځې نه، نری وریځې چې دې تنګ نشي او د ګرمۍ نه بچ شي. خوراک کې انتظام نو، کمزوري وه، نو الله والا د غوښو انتظام هم وکړو، د خوږې انتظام ولم وکړو، او وروسته به راشي د اوبو انتظام ولم وکړو. نو هر څه والا الله جوړ کړل. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، او سورې وکړو مونږ په تاسو باندې د وریځو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نازل کوم په تاسو باندې ترنجبین او مړزان، من او سلوا. مرغۍ بالکل په اسانه به راونیولې او بیا لالولې به او ریتولې به او خوړې به. او دغه رنګې په دې بوټو باندې یو خوږه به الله پیدا کوله، لکه چې غمان چې څنګه یې هغه به دی چې غم په تور باندې مو استعمالول، او هغه خوږه د حلوا په شان به یې خوړله، او کله شربتونه کې شربتونه به تیم جوړول، نو قسمه قسم طریقو سره د هغې استعمال کېده. نو خوږه او غوښه دا ورته په تیاره میلاوېدله، بغیر د دې نه چې چېرته کې زمینداري وکړي یا کار روزګار وکړي، بالکل په تیاره الله والا دا ورکول. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د صفا سوتره هغه رزق نه چې موږ تاسو له درکړی دی. دې ته یو دا ویل شي خوراک څښاک کوئ، ولا تطغوا، سرکشي مه کوئ، وروسته به راشي. سرکشي مه کوئ او ذخیره اندوزي مه کوئ، بس هر ټایم له الله دله درکوي، نو جمع کول مه کوئ چې سبا له جمع کوئ، سبا له هم الله دله درکوي. خو دا دومره لالچیانو چې بیا هم جمع کول شروع کړل، ذخیره اندوزي شروع کړله، نو دا څیزونه ورته خرابېدل شروع شول، خوراکونه خرابېدل شروع شول.
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دی زمون نه سندي کم کړي لیکن خپل ځانونو سره ظلم کاو خپل ځانونو نقصان کاو کدی ټول عمر د امن او سلوا پړلا نو د الله خزانو کې څه کمې نه راته او نه چې د امن او سلوا دا به ختم شوی دا به خزانو کې چې ته ختم شوی نه ختمېدل او نه کمېدل او د خلکو خپل ځان سره خپل ظلم وکړ اوس بل یو مرض ذکر کوي هغه دا دی دوی ته ویل شول لاړ شي او بیت المقدس دا آزاد کی د خار ته کله داخلي گئی مسجد اقصی ته ځي سجده کوي او د بخښنې سوال کوي استغفار کوي نو یو خدای پاغي کې چل ولکو دا غیرستو ذکر تفصیلی راځي بل کله چې دی دروازې ته بیا داخلي دل ورستو ډیر مدبر نو سجدی په ځای باندې ځاني پزمکه راکاګه او روانو نیک سرونه نیولیو سجدی ونه کړلې او د بخښنې سوال وته شو نو بخښنې سوال په ځای باندې دی دا وی چې موږ غنم پکار دي غله پکار ده خوراک پکار دی دا خبرې شروع کړلې نو دا ظلم یو کو نو دا غي په بیا عذاب کې گرفتار شول تعاون پیراله او بشمار خلق با جنازي به تیار وي مړ کېدل با واذ قلنا دخلوا كل چوي مونږه داخل شي ورنونو زي هذه القريه دي کلیتا او خارتا فكلوا منها حيث شئتم خريد دینا کوم ځای چې تاسو په غشي رغدن بسیارا پمړه ودخلوا الباب سجدا داخل شي دروازې ته سجده کوونکی الله شکر ادا کوي سجدي کوي وقولوا حطه اوای چې بخنه غواړو حطه معنا یعنی زمون ګناهونه پوری ځای مونږه ګناهونه رانه لری کی معنا دا شو استغفر الله بخنه غواړو نغفر لكم خطاياكم وبخم تاسو ته ګناهونه تاسو الله بخنه کوي او خو غواړه کړه وسنزيد المحسنين او زیاد بکو نیکان خلق یا زیاد باجر ورکو نیکانو تا یا خیستا عمل کوونکو تا المحسنین محسن آگئی چی هر یو عمل چې کوي نو دا عقیده چې الله می اوسویني لکه تاسو قران اورئ او تاسو عقیده چې اوس الله پاک ما ویني او موږ اوري دې ته احسان وایي فبدل الذين ظلموا نو بدل کې وا ظالمانو قولا وینا غیر الذي فسوا دا غي سره قيل لهم چې ویل شي ودی تا کوم وینا چې ورته ویل شي واغه بدل کړل څنګه بدل کړه حتتون په ځای باندې د بخنی په ځای باندې د غنمو سوال شروع کړ مفسرین ویلي دي دا دومره عجیبه خلقو چې دوی بناس کو خبرې به کولې ویرا هغه مصر خو التمیان خو باندې خړل کړ وګوره هغه غلامی چې الله د غلامین اخلاص کړل په دې شکر نه ادا کی او میان وته یادي او کله به وی چې ولې مصر کې د قبرونو ځای کمو چې د صحرا ته موسی عليه السلام راوستو عجیب خبرې کولې قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا مدینه دا معلومه شو چې الله د الله رسول د عبادت په تور کوم کلمات ته خودلی هغه کې وزن نه بدلون نه کوي لکه کلمه د لا اله الا الله دې کې به کمې زیاتې نه کوي اذان دې د موز اذکار دي طریقې دي نو چې کلمات نشي بدلولې نو عمل خو خود نه بدلای نو که بدل لیکو عذابونه برازي دا بدعات د عذابونو یو غټ سبب دی کوم معاشره کې چې شرکیات او بدعات ډیر وي نو مختلف قسم عذابونه فانزلنا على الذين ظلموا نازل کومه پاک کسانو چې ظلم کړو رجزا من السماء عذاب د اسمان بما كانوا يفسقون دې وجه چې دی نافرمانی کوله د الله د حکمونو نه وتل نافرمانه کېدل اوس دلته ذکر کیږي ما تاسو ته وی چون کې دا صحرا وا
الله پاک د وریځو انتظام دی لوکو ګرمای نه بچ کړ او من او سلوای په نازلول خوراک ساک انتظام وشو ولیکن کتا ته چرګان او غوخي پرتی او وبني نو ډیر غټه پریشانی ده الله پاک د وبو انتظام ولوم کو هغه په دې طریقه باندې چې موسی عليه السلام دعا وغوښتله او الله رب العالمین ورته حکم وکړ چې تاسو سره کوم همسا ده دا ډنګورې دي دا دې ګټې لاره خلاص کړې او ګټه وته یاد کړه هغه ټکم الله ته معلومه ده یو ګټه وته خاص یو غټ ګټه وته یاد کړه معلومیږي وړه ګټه نو غټ ګټو ځکه چې دولس چینی تیروانه شي دی لاره خلاص کړه هغه نه دولس چینی روانه شي دولس چینی دې د پاره چې بنی اسرائیلو کې دولس قبیلې وي نو هر یو قبیلې خپل چیناو پیژنده چې دا د دې دا د دې قبیلې دا د دې قبیلې چې په وبو باندې جګړې نه کوي ځکه دا تاریخ په دې باندې گواه دی وبو مخکیم جګړې شوې دي اوس هم کیږي او بیا هم کیږي مخکې بلا د سبازي خلکو کېدلې یا د قبیلو به جګړې کېدلې اوس پوره ملکونه وبو باندې جګړې کوي په سمندرونو هغه جګړې کوي او کې دې شي تیسری جنگ عظیم د وبو د لاسه جوړ شي چې وبو علاقو باندې ملکونه بغواړي چې موږ په قبضه وکړو وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وغوښتل موسی عليه السلام وبو لقومه خپل قوم د پاره فقلنا اضرب بعصاك الحجر نوې مونږه چې وها په خپل امسا سره ګټه فانفجرت من حسنتا عشرة عینا جاری شوی داغینا دولس چینی ورست براشی سورہ عراف کی فانبجست من حسنتا عشرة عینا نو فانفجرت دلتا راغلت فانبجست دے وجه دادا چې فانبجست داغی مطلب داده سخت زین اوبر آوتل او لگی اوبر آوتل او فانفجرت مطلب نرم زین اوبر آوتل او ډیری اوبر آوتل اول هغه ګټه سخت و او لګي وراوتی بیا هغه ځای نرم شو او بوم ډیر راوتلی نو ټول حالات الله ذکر کړ نو دولس چینی دې د پاره چې جګړې نه کیږي نو ګوره په کوم شی باندې چې جګړه جوړیږي نو د هغه انتظام پکار دی چې هغه پیلي بعضی خاندانونه یو ځای اوسېږي نو اکثر په کچن باندې جګړې نو کچن دی جدا کړي شي جګړې به ختم شي یو ځای به موسیږي او مسئله به هم ناراضي جګړې به ناراضي دا کچن یو ډول کې انت شه ده او اور پکې بلیږي او د لاسه کور کې بیا اور بلیږي نو بس کچن دی جدا کړي شي جګړې ختم شي کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا جاہلیت والو اغیبا نس خبر باندې جګړې کولې نو کله په وبو باندې کله یو بل نوې سورلی مخ کې کړلا چې ګوړه دی ولې مخ کې کو خو ولې مخ کې شو په جنگ بشو او دغه په وجه باندې لس کاله شل کاله سلسل کاله دشمنای به چلے دی او هغه کې دنیا مړی به وشو قد علم كل اناس مشربهم تحقیق سراو په جند هره ډلې خپل ګدر مشرب خپل زید او بوز کړو چې بد دي زنه ومنګ وبو اخلو خپل لوخي بډکو د دې چینه نه بلې چینه نه کلو واشربو من رزق الله خریس کې د الله د رزق نه احادیث کې راغلي دي خوراک څخه کوي څنګه چې تاسو خوښي البس ماشئتا څنګه لباس اغوندي اغوندا او کل ماشئتا واشرب ماشئتا څنګه خوراک کوي څنګه سکال کوي نو کوا شربتونه دي خوراکونه دنیا قسمونه خلاصول نشي دومره آیټمي دي د خوراک څخه کوا بس تکبر مکوا اسراف مکوا او حرام مکوا د دې خبرو خیال ساته نور شریعت تعدیل نه منه کوي چې خسته خوراک مکوا خسته خوراک کوا خسته شربتونه تیاروا او خسته لباس غوندا الله خسته د خایس خوخی بس تکبر او لوی مکوا حرام مکوا او دلته دا ذکر کوي سرکشي مکوي فساد مکوي روانه مکوي ځکه چې ډېر خلک ماړه شي نو بس فسادیان ته جوړ شي
اسی به گزاره کوي او چې مال دولت وسره راشي ته ونوای چې دا پلان کې دی یا پلان کې ده سترګې چې دینو تندي توخیږي کلوا واشربوا من رزق الله رزق کې د الله د رزق نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زئی بزمګه کې فساد کوونکی رواني کوونکی نور ځایونو کې وراشي کلوا واشربوا ولا تسرفوا رزق کې اسراف مکوئ کله کله ډیر زیات خوراکونه هغه ډیر زیاتې بیماری جوړي نو په حساب سره خوراک کوه په ګېډه کې د اوبو د پاروم ځای پرېږده او د هوا د پاروم ځای پرېږده تر مرای پورې خوراک نه ډکوه ما دا ګېډه ډیر یو خراب لوښی دی چې خلک یې ډکوي ناکاره لوښی دی او فسادي مه جوړېږه بیا اوس د من او سلوا ذکر کوي چې دا بني اسرائیل د من او سلوا ته خوشاله نو سره یې خوړل او بیا دا وی چې هر وخت من او سلوای مونږ له نور څه پکار دي حالانکه دا معجزاتي رزق او شفا مو پکې او الله خالص ورکول نو بالکل هیڅ قسمه ملاوټ پکې نه او علاج بیمارونو پاک سيزونو او ذائقه ډېر خوا لیکن د خلکو هغه خپل سرکشي پکې و نو دا وی چې موږ له سبزي پکار ده تری او بادرنګ پکار دي او وګه پکار ده او دال پیاز پکار دي نو بس هغه مزي ختم شول یو انسان دی الله پاک والله آسانی ورکړي دا او د دین کار کولی شي عبادتونه کولی شي ناسا په دې دنیا پرشي نو چې دنیا پرشي ا دنیا په سیولېږي د دین کارونه دی پاتې شي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کله چې وې تاسو اے موسی لن نصبر علی طعام واحد اچره صبر نکومږه په یو قسم خوراک باندې فدع لنا وغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا ګوره ته مړو ته نشي ویلې چې د پیرانو او باباګانو قبرونو لړ شي وته چې مال دعا وغواړه هغه ته پته نشته هغه اورینه نو څنګه تا لپاره دعا وغواړي ها ژوندو ته ویلې شي ژوندو کې کڅوک نیک انسان وي نو ته ورته ویلې شي چې ما لپاره دعا وغواړه خدا سي رواج باندې جوړای لکه ډیر خلک پار سکی وای دعا میں یاد رکھنا دعا کوا دا طریقه نه ده کله کله خاص موقع باندې د دعا طلب کول شي نو ډیر ځله داخله کې بل ته دعا کیا څه هغه تم یو او بالکل دعا ولا نه وختي چره ولا دعا نه وختي دا څومره زیاته ده فدع لنا ربک وغواړه زمونږ لپاره د خپل ربنا یخرج لنا چې راو باسي زمونږ لپاره مما تنبت الارض دا غسنا چې زرغونی زمکا من بقلها سبزی داغي وقثائها تری او بادرنگ داغي وفومها وګ داغي وعدسها دال داغي وبصلها او پیاز داغي دا د سبزی دکان یو وخت چې موږ له سبزی په کار ده دال پیاز وغیرہ په کار دي موسی علی السلام تو کړل د مشر دا طریقې کشران غلطه خبره کوي نو مشر یې ول پوه کی چې تاسو دا خبره صحیح نه ده دې ته سوچو کوي قال تستبدلون الذي او فرمایل موسی علی السلام آیا غواړی تاسو هغه هو ادنا چې هغه ډیر معمولی دي بالذي په بدله د هغه منو سلوا کی هو خیر چې هغه وردی ګوره دا دال پیاز تاسو غواړی یو بل طرف ته منو سلوا دي هغه کې خیر دی الله د رضا کار دی هغه الله په خوشاليږي معجزاتي طور تاسو ته ملاويږي شفا هم ده پکې واغې دا وې چې نه بس مونږ لا دال پیاز پکار دي نو بیا موسی عليه السلام ورته وې چې ټیک ده تاسو بیا لاړ شي خار ته او کاروندې کوي زمینداری کوي نو دا سيزونه ورته ملاويږي دا د ته په تیار نشي ملاوي دي د دې خیال دا چې بس دا دال پیاز ورته په تیار ملاوي نو حکم تراله چې نه اوس زی تاسو ناشکری وکړه او ناشکرۍ مسله خدا ده چې نور سختی کیږي په انسان او د شکر مسله دا ده چې نعمتونه سیوا کیږي دا یاد کړئ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اهبطوا مصرا
لاړ شي یو خار ته، دا هغه مصر نه یادې کوم چې مشهور دی، مصر معنا خار ته لاړ شي. فإن لكم ما سألتم، یقینا تاسو د پاره هغه چې غواړئ. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، مسوشول هغه عبادتونه به کول، تورات به اوریدو، د الله کتاب سره تعلق وو، آپس کې یو بل به وخت ورکاو، یو بل سره تل راغلي کو، خو چې لیکن د زمیدارو ته د سيزونو په سیوله کېدل ارسنه پاتې شو. نو ذلت پیمراله او محتاجی او خواري پیمراله. وجه دا ده کله چې ته حلال روزي ګټې، خو لیکن زړه کې د دای چې څنګه فارغېږم د الله عبادت لورزم، نو ذلت او محتاجین او غریبین او خوارین الله دې بچ کړي. خو دې خو سم هغه په سیوله کېدل، نو دیو جن ذلت او محتاجی کې او د الله په غضب کې راګیر شو. حالانکه کوم خلک چې تجارتونه کوي، کاروبارونه کوي او خپل ټیم باندې موس کوي او د الله ذکر کوي، دا غي صفات الله بیان کړی دي سورۃ نور کې. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاه وایتاء الزکات. نو دی ولی په ذلت باندې شول، زکه چې د الله دین هغه لوخ ورکول هغه پرې بودل. وضربت عليهم الذلة، ټاپکړې شو په دې باندې ذلت، لکه دا سیکه نه اوس په سیکه د 10 روپو 50 روپو هغه باندې یو تصویر ټاپ شوی کړ، نو کته تینا تصویر لري کای او روانه یې، نو هغه سیکه به بالکل خراب شي، سیکه به بیکار شي. نو دې باندې ذلت داسې ولګیدو چې لري کېده نه دی، بالکل تر مرګ او سرون خطر. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، پکړې شو په دې باندې ذلت او محتاجی او خواري. وباءوا بغضب من الله، اختر شو د الله په غضب کې، د الله په غصه کې راګیر شو. دا ولې اوس وجه ذکر کړي، دې بدعات شروع کړل، دین کې نوې طریقې لکه مخکې مثال ذکر شو، او دا رنګي عام نافرمانیانی الله د الله رسول سره حکم کړو داغه خلاف وکاو، عصيان شروع، یو اعتداء یعتدون، بل عصوا عصيان. بیا دې ګناونو کې دومره په مخ کې لاړل چې علماء وجل یقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، او دا رنګي دومره مخ کې لاړل چې یقتلون النبیین، پیغمبرانی وجل شروع کړل. نو بیا نور په مخ کې لاړل، نو کفر شروع کو، او جادو او دې سيزونو کې پریوتل، او پیغمبرانو پسې کنځلې او بدې ردې شروع کړلې. دا انجام شو د الله د دین نه چې لري کېږي او خپل خوخه کوي او خپل مرضی کوي. پیغمبر ته وایي چې دا کار صحیح نه دی، او ته وایي چې نه دا. ذالک بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، دا په دې وجه چې یقینا دوی کفر کوي د الله په آیاتونو. ويقتلون النبیین، وجل پیغمبران بغیر الحق فناحق. ذالک بما عصوا، دا په دې وجه چې دوی نافرمانی کولا. وکانو یعتدون، او د حد نه وتل. اوس دلته ذکر کیږي په نمونو سکار نشته دی، ډیرو خلکو ځان لا عجیب نمونه او خخ نمونه یخي کارونه عقیدی ټوله خرابي، په نوم غره نه خلاصيږي. کې دې شي یو سړی ځان ته مسلم وي او هغه کفر او شرک کوي، یا هغه د ځنه مؤمن نه وي، نو هغه ځان ته مسلم وي او مؤمن وي، نو په دې نه خلاصيږي. نو الله رب العالمین فرمایي که يهوديان دي، که نصرانيان دي، که صابئین دي، که مؤمنان دي، خلاصيږي به هغه څوک چې صحیح ایمان یو او خسته عمل یو، آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا، خسته عمل کو. نو کوم يهوديان چې په خپل وخت کې صحیح عقیده او عمل والو، هغه به جنت ته ځي. اوس کدی په اخیری پیغمبر ایمان نه راړي، نو جنتی کېدې نشي. نصرانیان اوسنی کدی اخیری پیغمبر باندې ایمان نه راړي، جنتی کېدې نشي. په خپل وخت کې چې صحیح دین باندې چلیدل، هغه به جنت ته ځي چې ایمان پکيو او عمل صالح. دا څنګه د ابراهيم عليه السلام قوم یا د يحيى عليه السلام قوم صابئین یا ستاره پرس کدی خلکو په الله باندې ایمان راړو او رز د آخرت او نیک عمل وکاو، نو دې د پر باجری سټه کېداري نظام نه دی،
بلکې اصل شی دا دی ایمان بالله والیوم الاخر اور عمل صالح. دا یو تلا یو میزان الله یې خده په دې باندې چې څوک پورو نو هغه به جنت ته ځي، په دې څوک پوره نو هغه جنت ته نشي تللی اگر کزان له هر څنګه نو میخي. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي، والذین هادوا کسان چې يهوديان دي، والنصارى او نصرانيان. ناصره یو کلو الته کې عیسی علی السلام پیدا شو نو هغه ته د نسبت کوي یا دا چې دی وایي چې نحنو انصار الله، موږ د الله د دین مددگار. او هادو يهوديان د يهودا نسل کې د یعقوب علی السلام بچي دا نسل کې نو دی ذات يهود وایي یا وی ان هدنا الیک موږ توبګار خلک یو. والنصارى والصابئین او بيدین خلق یا دستورو عبادت کوونکي. من آمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راړو په الله پر ورځ د آخرت، وعمل صالحا عمل کړي نیک، فلهم اجرهم دې لپاره اجر دې دې عند ربهم د خپل رب سره، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبير په دې باندې او نه بدی غم جنېږي. دا مسله مخکې ذکر شو چې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا غټ نعمت دی، غټ نعمت چې یری او د غمونو نه الله دې خلاص کړي. او دا د الله په کتاب سره کیږي، ایمان او عمل صالح سره کیږي، دین دې الله خلاصي. اوس دلته دا ذکر کوي یو بل مسله د دې خلکو. موسی علی السلام د تورات حکمونه دې ته بیانول او دې منلو ته تیار نو. نو ګوره دا یو مسله ده چې دین قبولولو کې چا باندې به زبردستی نه کیږي، د خلکو خوخه ده که ایمان راړي او که نه راړي. الله پاک په آخرت کې وسره حساب کوي، دنیا کې به ایمان راړلو کې سختی نشته ده. خو لیکن چا چې ایمان راړو په هغه به سختی کیږي. لکه اوس مثال په تور یو مسلمانان دي د هغې کور کې د هغې بچي دي منځونه نه کوي، 10 کالونه عمر سیوا دی، نو مور پلار به سختی کوي، خامخا به کوي. دغه رنګې مسلمان حکومتي هغه به خلکو باندې سختی کوي، روزي ولې نه نیسئ، زکات ولې نه ورکوئ، په زوره باندې به پیدا کارونه کوي. نو دی عمل نه کوو په تورات باندې، الله پاک پې غر اوچت کړ. نو چې غر پې اوچت شو نو دغه وخت کې دی وایي چې مونږ به اورو عمل به کوو. چې غر ته الله لرې کړ نو بیا یې چې دی نه خپل نافرمانیان شروع کړي. وإذ أخذنا ميثاقكم کله چې واخیستو پخه وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقكم الطور اوچت کوم ستاسو د پاسه غر، خذوا ما آتیناکم بقوة ونیوئ هغه چې مونږ تاسو له درکړې په طاقت سره. طاقت سره نیول مطلب دا دی په ښي لاس یې نیوئ د الله کتاب، ګس لاس کې مه نیوئ، یا په دواړو لاس یا په ښي لاس باندې، صرف په ګس لاس کې مه نیوئ. بل مطلب دا عمل پې کوئ، عمل دا قوت دی، تاسو کې الله قوت راولي. واذکروا ما فیه یاد کړئ هغه څه چې په دې کې دي، دا نه چې دا یاد کړئ. د الله کتاب یادول دا هم ډېر غټ د ثواب کار دی، خو اصل شی دا دی چې دې کې کوم احکام او مسلې دي هغه یادې کړئ او په هغې باندې عمل وکړئ. واذکروا یاد کړئ ما فیه هغه څه چې په دې کې دي. نو کله چې هغه یاد کړئ نو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ. د الله کتاب سره چا تعلق ډیری نو تقوا پرهیزګاری پکې راځي. ثم تولیتم من بعد ذلک بیا مخ واړو تاسو وروسته د دینه، فلولا فضل الله علیکم ورحمته نو که چېرې نه فضل د الله په تاسو باندې رحمت د هغه، لکنتم من الخاسرین خامخا وئ به تاسو د تاوانیانو نه، د تباه شوو نه، تاسو به تباه شوي وئ. الله پاک یو عام فضل او رحمت وکړو دې دپاره چې تاسو وروستو دې امت ته پاتې شئ او د دې نبي هغه دعوت ته پاتې شئ او د الله پاک در باندې دا حجتونه تمام کړي. نو ټولې تباه نه کړو او دا هم چې د الله پاک دوباره پې غر اوچتولی شو، لیکن بیا ورته څه ونه وی. فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. سبا انشاءالله ورپسې واقعات راځي هغه چې دی په چل ول باندې بیان نیول او دغه رنګې د غوا د ذبح واقعه هغه راځي. اقول قولي هذا استغفر